الله رب العزت په قرآن پاک د آیات شي صدقې متعلق الله فرمایلی دي او د صدقې یو مثال الله بیان کړی دا خپل انسانونه ته ا مثال یې په دا طریقه باندې بیان کړی دا چې الله یې چې وعده ناوي هغه دانا چې کله تاسو مزکه ته وروي نو مزکه هغه دانا زرغونا کو هغه دانا هغه شناشي او د هغه نه بعد هغه نه ونه جوړ شي به چې کله هغه ونه جوړ شي بیا داغه او ویژي ونسي بیا په هر یو ویژي شي سلدانی وي چې وته پوسل شي زره ویر کې نو دا وسوا د نیو نه جوړی کو الله پاک نو الله رب العزت فرمایي لکه څنګه یو زمیدار آغا خپل مزکه ته د دانا یا د غنم وي یا د وربشي وي یا د جیوري وي کله وروي دغه نه بد هغه د نظر غنا کو بیا هغه نه بد ونه جوړ شي بیا هغه بیا منډکی روبسي بیا وو ویژي ونسي بیا په هر یو ویژي شي سل دانی وي نو ټول دغه وسو دانی او ویژي وي په هر دنا شي سل د په هر یو ویژي شي سل دانی وي او وسو دانی الله وینا جوړ کو الله فرمایي چې داسې مثال د مو د بندګونه د نیکۍ دا د صدقې دا چې کله یواري پي آغا د الله په یار شي وبسي نو آغا یواري پي الله پاک په وسو نیکۍ باندې الله بدل کو بیا الله پاک په دامن دی بیا اکتفا نه دو کړی بیا الله خبره بندوي نه بیا الله په دایات شي بیا د خبره کو بیا الله وی چې دا خو وسو واری پي په وسو باندې بدلما خو بیا الله پاک یو بل ټکای کړی دا هغه ټکای دا کړی دا چې الله فرمای والله یضاعف لمن یشاء الله وی چې زه په دینه دو چن کوم یعنی داغه وسدي الله فرمای چې دې پوسویل سوا الله بدوی الله پاک دني کی دغه صدقه بیا الله رب العزت داس نه وی چې باس کا هیواری پیتو سے ولا پو وسوا او وساونا بعد پوسویل سوا نا الله پاک بیا په د مونږ اکتفا نه دو کړی بیا الله وی چې والله واسع علیم الله وی چې د په دنا واسع یا هغه اخري حد یې ذکر کړو چې ز سویل ثواب بدلما سویل سوانا بدا چې بیا سویل زرا ورا سویل لک ورا اخري حد یې ذکر نکړو علما فرمایي دغه ذکر د آیات لونجي تفسیری نه لیکي چې د الله پاک د اخري حد ذکر نکړو ادینا ملمیزي چې داغه په اخلاص پرېدو چې سمرا اخلاص یوت وی اخلاص کام وی آغا تو تا په وسو بدلوي چې په دنه د اخلاص یوت وی په سویل سوا په دنه د اخلاص یوت وی په سویل زرا په دنه د چې یوت وی په لکاوي آغا تو تا یواري په لکاوي الله بدل کو خبره غونډه په اخلاص پرېدو نو د مو عزت منه دا الله مستر وعده کړی دو دا چې کله قیامت تورې ضروري او چې کله هغه صدقې چې وسړی کړی وي هغه بدن ملاو شي د انسان به وی چې هاي چې زه دنیا ته واپس وای چې مول ټول مولینا
ټول دولتینا هغه مې هر څه صدقه کړي وای د الله په نوم مې ورکړي وای چې مته دا غازي کوي په دا دنیا شي په آخرت شي مته بدل ملاو وای خو د مو عزت منه کې هغه دنیا ته سیکلور دی بیا واپس شتا نه کافر سری دامره به وجوړي الله پاک ته چې کله عذابینا په خپل سترګې وویني سترګې نه به عیش کې ایبه وبېږي دامره عیش کې به وبېږي چې کچري کشتۍ کول غوړي کشتۍ با پښتلای شي او په هغه دنیا کې کشتۍ ضرورت شته نه خو علما لیکي چې دامره ویوتی بیوی لکه سرنګ دریو پاش کشتۍ دریمی دامره به د عشق کا وبېږي دریو په شان بیا دینه بعد آغا سترګې آغا کیمه ایبدی عشق آب ختم شي وینه ولا به شي وینه ولا دامره وینه به وینه وبېږي الله ته به وی چې الله مهلت خروکا چې وزه دنیا ته لوټ شه چې ز سو وکا زبهار سه قربان کا الله طرف نه به وتویل شي چې تو ته مقدر کړی و تو ته مهلت در کړی و عمر میں در کړی و زندگی میں در کړی و په آشه دی ویل نکلل ایس خو موقع امتحان تیر شو ا دنیا شهر څخه تیر شوی دی دیر ته خو پس کول دی پل کول دی چې پاس شي جنت ته تاک دا چې پیل شي جهنم ته تاک دا بیا واپسی نشتا نو د مو عزت منی دا سخاوت نن سبو خلق ششتا خو داسې سخاوت نه ده لکه کیم سخاوت او صحابه کرام شو کیم سخاوت په نبی علیہ الصلوۃ والسلام شو د میش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متعلق دریمی بخاری شریف سے حدیث تا چې داسې سخیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یو وخت ایوا شزینا وا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یې ولیدلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کیم پړکای په سر کړی وو ا ډیر زیړ وو شزینا چې کله دا وکتل نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره خو پرشتیا مینا وا صحابه کرامي چې کله وې کتلو چې پړکای زیړ دا کیر ته لوړا پړکی تنظیم یو وکړو او هغه نه بعد زبردست په خپل لوس باندې پړکای برابر کړو زندی او شخ شله برابر کړو اینا بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ورو چې یا رسول الله دای مو طرف نه قبیل کا چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ور کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر خوان ور کړو تحکیم پټکینه لنګ ولای وو اډیر زړ وو او بیا نو شای قدرت چې هر چاته خوان ور کوي او پیغمبر اسلام په خپل ویلي دي کل جدیدۃ لذیذه هر نو شای ډیر خوان کو نبی اسلام فرمای چې څنګه کېرته یوړلو بل ونه ابل پټکای او کوجلو اغه نه بدا د نوې پټکای دینه لنګ ولو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بهر وروته چې کله بهر وروته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خوشاله صحابه کرام تکسی په دا صحابه کرام شي یو صحابي دا چې کله پیغمبر اسلام پټکای ولیدلو چې لانګي ونا ولای د نوې پټکای دا په ګلونه جوړ دا صحابي یو بشارچک شو به توی چې یا رسول الله ما احسنها سمرا خلای پړکای تو سره دا یا رسول الله سمرا خلای دا او یا رسول الله چې متدر کړی وای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبرې نه وکړي ډایرک مجلس نه چک شو لوړو کېرتا هغه نه بعد هغه پړکای چا کیم نه وای دا آیو او کو جلو زیر پړکای او غوندلو بیا هغه نه لنګ والو او نه بعد د بل پړکای خلای بان کړو هغه نه بعد صحابي ته وی چې دا پړکای ته دروخلا تو ته خوان در کوي د تو شو علما لیکي چې د پیغمبر ته سخت ضرورت وو او دا یو ویا بل ویا نه
خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زون پرېږدلو ویلې چې بل ته خوان ویر کړلو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې سخاوت و ډایرک سخیته به وکړه خپل زون یې ویر کړو بل صحابي ته چې کله ویر کړو صحابي او خوستلو چې وی خوستو دا غازی کوي سوشول چې صحابه کرام می ته ویي چې او د الله بندا دوی جهان سردار پړکای اوغندلو څنګه ته د پیغمبر ته وی چې مته روکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تشا پتا شتا چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام چې سخاوت ډیر زیاته 400 غشتلی دي داري کې ور کړی دي او بیا دا دی کوي پیغمبر سره ونه او چا به ته جوړ کړی دا شزینا به ته روللو تو سرنګ د پیغمبر ته سولو کو چې مته روکا صحابي سے به ته ویي چې مو چې د کیم پړکای او خوستو د پیغمبر نه مو خو دې پر نه د خوستلای مو خو دې پر نه د خوستلای چې زه دا پړکای به ز په سره و زبې استعمالوا مو چې د پړکای د پیغمبر نه او خوستو یو بل خبره دو ادا خبره دو لتكونا کفنی دغه نه به خپل کفن جوړاوه د دې پر مو خوستو چې زب بل ورځ خو به مړې ځم متخو به مرګای اردری می او دا پړکای د پیغمبر د وجود سره لګیدلای دا او کچره ز قبر ته مویسی او دا پړکای مغوندلای وی او دغه نه متکفن تیار شوی وی او د پیغمبر د وجود سره لګیدلای دا متبه قبر عذاب الله نه روکوي قبر عذاب متنمی لويږي ویل چې د پیغمبر د وجود سره ټچ لګیدلای دا پړکای دا وی چې مو دې پر نه د خوستله کې د استعمالوا دې پر مو خوستو د پیغمبر نه لتكونا کفنی چې زد دغه نه کفن به جوړاوه کفن تنظیم به کا نو مویدت منی بیا صحابي دا غاس وکړل چې کله دنیا نه لړو وصیت یې کړی وو بیا په هغه کفن شي په هغه پړکی شي کفن وته تنظیم وکړلو په کفن شي شاکړو خبره دا پر علما دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دمره سخی وو چې سزینا پړکای وته جوړ کړی وو آی بلته ور کړو او میش ډیر دولتمن خلق شتا او سره په گاون شه گاونډي دي الوجه تن دمړي شي غم نه وي سره په خپل مال باج باندې شخورو کو ش انت شو غستل کو په خپل باندې بینک بیلنس برابر وي ش دولت یا لول یا حرومه او کوشش په د حلول کې د مویدت منه د خدای زکات هم نه پر کوي زکات خو د مویدت منه یو فرضي عبادت تا کچیر دی ون نکړو قیامت په ورځ باندې الله وایي چې دغه دولت نه یوم یحما علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الله فرمایي چې دنه به اجدها برابرږي او بیا هغه نه بعد دنه آیات شدا سر دریمی چې په ير باندې به ورتول شي د دولت څخه چې د کیم جمع کړی دا حالول چې تو جمع کړی وي هغه نه زکات نه پرې کړی چې حرام خو د جمع کړی وي یو ګوشي سزودو حالول د جمع کړی دا خو زکات ته پرې نکړو ور دې نکړو الله یې چې قیامت په ورځ باندې دا مول دولت په ير باندې ګرمول بشي وتا فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الله فرمای په دا دولت باندې دې مختا دې سینې ته دغه وسنګتا بل سنګتا ملتا دوغینه به الله په ور کوي هغه مول دولت چې ته په خوري جمع کړی وي عام مول دولت چې خانول دې جمع کړی وي او کچره دې مو عزت منه خروم او عادي جمع کړی وو او نه بد زکات نه ونه پر کوي خو دې مو عزت نه په دنا صاحبونه دا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام زکات خو به پر کولو زکاتنه علاوه چې کنه به چا سوي نه غوښتل د مېدت منی نبی علیہ الصلوۃ والسلام می ډایرک اب قربانی کول آشای به پرېږدلو نه
نو میشتو کله چې ګرمي موسم راشي جمعې مې وي او کله د سردۍ موسم راشي غاټه جوړه مې وي او بیا یې نه بعده وسکټین نه کوټین نه خطې د خدای سامان وي خو د مو عزت منې خو چې بل جا نه وغوړي بالکل یې نه ورکوي او نه په خپله باندې نه هغه ورکوي او نبي علیه صلات وسلام دا هغه پړکای و دا یې بل صحابي ته وکړو ښځینه مې تر وړی و ښځینه مې تر وړی و نو دې وجې نه مو عزت منې ترمذي شریف په د حدیث یو کتاب ده چې کله د عالمون پرېږي بیا آخري شپږ کتابونه ویل شي اچوي حدیث ولا بیا د عالم جوړ شي ټول عمر خوري کو وو تکولا په آخري شي دا کتابونه وی شپږ کتابونه دي پاس یو کتاب دا ترمذي شریف پاس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت زپا هغه مونږ قسم کو په الله باندې چې درې شایونه دي الله پکې کموي نه زیاتوي وی چې اوان اول قسم یې په دا کړی دا چې کیم سړی د خپل مول دولت صدقه کو صدقه زکات نه صدقه هغه زیاتای شي زکات چې پریوي زکات نه بعد ته صدقه کې ای صدقه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کړی دا چې مول الله زیاتوي دا خو کموي نه پیغمبر قسم سے ضرورت ہو میش پیغمبر سلام امتیونی چې نبی سلام ایوا خبره د غاس وکړو ته به منی او چې قسم کو وکړو بیا خو به الیا منی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کړی د چې صدقه سره مول صدا الله دیو توی دا خو کموي نه دویم یې په دام باندې قسم کړی دا چې کیم سړی په دنیا شي سول کو سول اخو یی کوم مول زیات کړو ازنه خلک عادت وي یو پر شخصي بل پر شخصي یو خدای وی چاټولای وي ضرورت وي بیمارون وي کسول وکو پاټه مسلې شګره وکو یو داس وی چې وځ پنه کا عادت وي سول کوین کوي وی چې دې مول به الله زیوت نکو مول به الله کموي او دریم قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دا چې کیم سړی مفکول کو یو سړی جوتای دې سره وکو کنه زیاده شرا دې توکړه نقصان یې در ورسولو بې عزت کړې سپک کړې او چې کله دیر شي ته توي چې منه معاف کا دا معافي کړل ولا چې کیم سړی معافي وته وکړو امیشتو خلک وی چې نا مانه چې معافي کې بل بیا متداس وی بل می بیا مړوي ګډوي نقصان به روکاوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کړی دا چې د مفکول سره سړی عزتمن کیږي بې عزت کیږي نه او نن میش الټای د پیغمبر د حدیث میش الټای چلیږي نن میش چاته معافي کی او نن میش اغا سول کول ولا چې سول اغا مول دیوتی میش اغا نه رسولینا کی او دریام اغا صدقه مول صدا میش وی چې کمیږي وسره کمیږي نه پیغمبر وی چې دیوتی وسره نه بچا دا د مو عزت منی خدا حدیث باندې عمل وکي ای پیغمبر زندگی هغه سنت اعمال ادي په نقش قدم باندې لوټ شي امید نن دا صفات ختم شوی دا صفات د صدقه ولا او د سخاوت ولا امید بخل صدا شیطان داسې نه بوسلی دا چې بالکل مزر نه پوشي یو سره خدا فی تنخواوی تنخواه سره ناراوی ته ملویږي خو بیا دم را ټینګ وی چې بالکل مزر نه پوشي او د امید اتمنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صدقه به کړی صحابه کې میشه په چارو چې صحیح طریقه عمل الله د مسلمان توفیق نصیب یا الله موږ ګناه معاف کړي حضرت مجمع یا الله اچاسو قسم حاجت نبی یا الله ته خدای پیرا کې مشکلات نبی یا الله په خوشي باندې بدل کې یا الله په میش سخاوت مایده پیدا کې یا الله میش د بخل نه وسوته کینه غسنه مې وسوته یا الله خدای عزتمن مې کې بدعتنه مې خدا پاک وسوته یا الله میش په حال باندې یا الله رحم وکړي میش په د علاقې څخه خدا خپل امن ورولې ټول ملک څخه خپل امن ورولې یا الله جیسے کامن خرابوي امن تبکوي مسلمان ته نقصان ورکوي یا الله هدایت وکي که هدایت نه مختم ځکه یا الله ورکی یا الله مشتول خدای پاک شرم پر دې وسوتي یا الله عزتمن مې کې بدعت نه خدا مې وسوتي الله वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।